ټولو نه اولنۍ قرینه چې دا هغه ادب دی. د محبت په قرینوں کی سب سے پہلا قرینہ وہ ادب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوی صلح لتلیو دلتا دا مانزه ټیم شو. صحابه کرامو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا اوی اغا مانزه تا مخک شو. چې کله مانزه ته مخکې شو دی کې د دواړو جهانو سردار راغی. صحابه کرام د لاس आवाज ورکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې ته شاته شه امام الانبیاء راغی. چې کله هغه پوه شو نو هغه شاته کېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज ورکو چې تم شاته کېږه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شاته شو. امام الانبیاء په مصلی ودرید. علماء وايي نو ادب چې دی دا د محبت اولنۍ قرینه ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کمال ادب موجودو زکا یو لیبل ورته میلو شو چې افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پټول بنی آدم کی پټول د آدم علیہ السلام په اولاد کی د پیغمبرانو نه پس افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. دا مرتبہ دا امام الانبیاء سر کمال محبتو خود محبت اولنی قرینه چی دا اغا ادب دے. نو دیر دا ادب و دا احترام نبکارلو. دا مسجد دے دیر کوشش پکو بیدبی و نشی دا اللہ دا کور چرتا بیدبی رانو نشی. نو محبت بکو خود ادب پا دائرہ کی بای دننکو لکه سنگ محبت چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مونگ ټول پا اغی محبت پا اندرا جمع شویو. او مانا مخی با علماء تقاریر کری خصوصاً خدلر مہمان مولانا وسیم اللہ قریشی سے دامت برکاتہم العالیہ اغیبم تقریر کڑی. نور علماء بم کئی خپ ادب و پا احترام بکی. تاسو چې کله روایات وګورئ نو روایات د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نه ډیر کم نقل شوی دي. روایات د ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نه ډیر نقل شوی دي. احادیث د امام الانبیاء نه ابو هريره ډیر نقل کړي دي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د روایت نقل کولو په باب کې ډیر رستو دی او مرتبہ کی افضل البشر بعد الانبیاء. داولی کمال محبت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت د پیغمبر او محبت د پیغمبر اول نمبر تراوست. تدوارو جہانو سردار تیورس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی جنت کے خو مخصوصی دروازی دی خلق پا پی داخلی گی. چا منزون ڈیری ابد منگزارو پا دروازی چا روجی ڈیری اغبا پر ریان دروازہ داخلی گی. وی دا اللہ حبیب دسی با پا کسوکی چی پا ہر دروازہ با داخلی دیش دسی با سوکی چی دا جنت پا ہر دروازہ با داخلی گی. تدوارو جہانو سردار ورطا فرمائی وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ زما امید دے چاگا با یوتن یواغتی خوا ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی اغتی خوا پا ہر دروازہ با داخلے دے شی. وی کل چیتا جنت تا داخلے گے ستادت لو ٹیم راشی ہر دروازہ با وی مرحبا 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 پخیر آلے پخیر آلے پخیر آلے. دا جنت دروازی با استقبال کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. دا مقام دا امام الانبیاء ملگرے دے. دا سفر دا حضر دا غار دا مدفن دا محشر دا حوض کوثر او دا جنت ملگرے بے انشاءاللہ. چی غار کی مرگرے شو نبی علیہ السلام ورطوئی انت صاحبی فی الغار
ته زما ملګری وې په غار کې نو وصاحبي علی الحوض په حوض کوثر بم زما ملګری د غار ملګری وې نو وصاحبي علی الحوض په حوض کوثر بم ما سره ته ولاړې د حضر ملګری وو د سفر وو نن د مدفن ملګری دی ښه دفنم د دواړو یو ځای دی ښه بیا به ووینئ الله دې موږ ته وښیي بیا به د محشر ملګری انشاءالله په میدان محشر کې به ورسره یو ځای ولاړي بیا به وګورئ د حوض کوثر کې به ووینئ بیا به وګورئ په جنت کې به ملګری ښه چې کله په غار ثور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سری په دیغه کې خېل الله اکبر د امام الانبیاء ته ډیر نږدې پاتې شوی نبی علیہ السلام ته وی درې سيزونه ډیر خوان راکې وی کوم وی تا تکتل او پتا مال لګول او چې زما لور بیبي عائشہ ستا په نکاح کې ده بس په غونډه دنیا کې دا درې سيزونه مړه یخیږي چې تا ته ګورم او پتا مال لګوم او بیبی عائشہ چې زما لور ستا په نکاح کې نه غار کې ملګریو یو په یو ثانی اثنین الله ثالثهما دریم الله یو په یو د امام الانبیاء سرغه کې پروت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اود سیز چې سحر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تا سره یو صادرو ادي سکو ویغه می خس کړي دی او دی غار کې زئی پسې سړی ویغه می په بندي کړي دي مې سینه چې زخریله سیز راوځي ستا چوکیداری می کوله امام الانبیاء په غار کې لا سوچت کړل وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامه یا الله دا ابو بکر صدیق زما سره زما په درجه کې وګرځو په ورځ د قیامت یا الله په جنت کې بم د امام الانبیاء مرګري قربان د صحابونا د صحابي تعارف بسو وی انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په تپوس کو تسو کې زد امام الانبیاء غلام بس زد امام الانبیاء غلام یو صحابي وو چې کله به قافله روانه و نو دی به تیروستو ته دا صحابي لکه چانه به پیزار پاتې شو پګړی به پاتې شو بل سیز هغه به راغستل لکه روان بو یو پیری دومره ډیر سامان جمع کړو دسی راغستو چې نبی علیہ السلام ورته ولک وی اصحابی ته خو سفینه ته خو کشته د کشته په شان سامان دینن بار کړي سړی وای نه چې دا صحابي دی دسی سامان په ځان بار کړو صحابه راجم کړل وی دنن په خوا به زمانم سفینه او سفینه رضی الله تعالی عنه زمانم به کشته زکه ما د امام الانبیاء د مبارک خلین سفینه نو مورد باز زمانم به سفینه روان وو یو سفر کې ډیر رستو پاتې شو صحابه ته نورک شول او د یک یوازې پاتې شو چې په ځنګل تیرې دم وي اومې قتل نو زنګر کې شرم خراغه منظره چې زی ولیدم دسی حمله ورش لکه ما ته مخامخ سو په ما چې حمله کوي کنه ما چې دسی منظری ته قتل ما ورته یا ابل حارث منظری ته وی خان د پیغمبر محبت صحابه کم زی ته ورسول د امام الانبیاء تعارف صحابه کم زی ته ورسول یا ابل حارث انا مولا رسول الله صلی الله علیه هی د زنګل بادشاہ ما پیجنی دسی نه وای چې زوی د پلان کیو د پلانیو د پلان کیو د پلان کوي قبیلیو سرداران او نیک په نیک خانانو نا یا ابل حارث انا مولا رسول الله زد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام ما یو ادنا کارکونی ما اے منظری باز ایک دم د منظری حیات بدل صحابی ته اشاق للا او لکای وخلی شروع کړه مخ کې روان شو راځه چې لار درته صفا کما او مخ ته روان دی
او لار ورته صفا کوي او د ځنګل زناور سیټ تکي او د صحابي رهبری کوي او صحابي پر رهبرۍ کې روان کړي دي او خپل ځای ته صحابي رسي وی انا مولا رسول الله. د صحابه آسان تعارف یو ځای ترالل کلی خلقو ته وی دی بیابان کې شپه تیرو د کلی خلق ورته دي کې زناور دیو منظریان دیو. صحابه وی تاسو اجازت تو کې مونږ پکې شپه تیرو اجازت ته صحابه جمع شو. یو صحابي ودرید د ځنګل زناور ته تقریر کی صحابي بره ودرید تقریر شروع د ځنګل زناور ته تقریر کی وی اے د ځنګل زناور مونږ پیژنې مونږ څوک یو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو ښا د امام الانبیاء ملګری یو ښا امام الانبیاء لیدلې دی ښا داغه لاس هم لاسو کې نیولې دی ښا داغه په لاس کې لاس ورکړی دی ښا مونږ نن دلته شپه تیرو ګورې مونږ ته نقصان رانه کوي مونږ به دې ځنګل کې شپه تیرو. زناورو د صحابي تقریر واورېده خو صحابه رالل زناورو خپل بچی په غېږو کې واغستل او ځنګل خالی کو. صحابه ته راځي صحابه اصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. امام الانبیاء وی صحابه می ستوري دي ستوري چې په کم ستوري پسې زي اهتديتم پنی غلار بروان. صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور تراغه مين دي توای ښا مين دي توای کور لګیا دی د ټول کور سامان راغونډ وس لاس دسی په دیوال راکاږي تپوستی نکیږي دی دیوال کې څه ګوري وی ما دلته د ستن یخوا په اغستن سکے وی غرزو مې پچنده کې چرته مجاهدین به په کپڑی وګنډي کنه د چنده کې غرزوم چې مجاهدین په کپڑی وګنډي. دا الله رسول اعلان کړی دی. اول نمبر با ابو بکر صدیق رضی الله تعالی صحابه بکر گزاری وری. د عمر نمبر چې راشي هغه به وای چې نیم مال می پرېخې دی او نیم می راوړې دی او چې د ابو بکر صدیق نمبر راشي نه دی به وای چې ترکت الله ورسوله الله او د الله رسول می کور پرېخې دی نور می هر سرا وړي دی ښا مين دی توای ښا. چې دریم आवाज وورېدو وی دا جامې چنده کې ورچوم ډېرې قیمتي جامې اغوستې وی دا دې چنده کې ورچوم هن له د آخرت سودا کوم ځان له د آخرت فکر کوم د آخرت سودا کوم نو جامې ورکوم په چنده کې. نو بازار ته ورغې خپلې جامې خرڅې کړې په 32 دراهم باندې 22 درهم باندې کپړې خرڅې کړې هغه یې په چنده کې ور واچولې او ځان له دې سي د ټاټ لباس واغستو هغه ټاټ لباس ځان نه تو کو را روان شو. چې کله د امام الانبیاء مجلس ته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کی ابو بکر صدیقہ جامې دې څه شو ستغه لباس څه شو او قیمتي لباس بس غلې شو جواب نشي ورکولې بس نشم ویلې هغه ما خرڅ کړې دی خو په چنده کې پروت دی خو د فی سبیل الله اعلان شو ما کپڑے ورکړي دي جواب نه ورکی غلې دی. اسمان نه جبرئیل امین راغی وی د ابو بکر صدیق په ځای به جواب زدر کوم. الله صحابه وخا دا د امام الانبیاء دا ملګری وخا په امام الانبیاء سرونه قربان کړو. اسمان نه جبرئیل امین راغی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ځای جواب ورکړي. نبی علیہ السلام چې ورته وکتل نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان جامې اغوستي جبرئیل امین اغوستي امام الملائکه. نبی علیہ السلام ورته وی دا څه ماجرا ده ستو د ابو بکر صدیق جامې یو شان دي وی د الله حبیبا چې کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ استاد چندې اعلان ووریدو کپڑے خرڅ کړي او پچانده کې ورکړي وی د الله رحمت په جوش کې راغی او اسمان کې اعلان وشو چې ټول ملائک نن د ابو بکر صدیق په شان جامې واغوندي په اسمان کې نن ټول ملائکو دسی کپڑے اغوستي دي او زمکه ترالما
ما سره اویا زره ملائک راغلی دي، اویا زره او اویا زره ملائکو نن عمل کړي دي په سنت د ابوبکر صدیق رضی الله. زمکه ترا کوزي شوی دی او د پشان جامې غوستي دي، د لباس الله ته خوښ شو، اسمان کې نن ټولو ملائکو دا لباس اغوستي. صحابه په امام الانبیاء ځان قربان کړو. ای ځوانانو مینه وکئ خو د امام الانبیاء سره وکئ، ښه د انبیاء د امام سره وکئ، ښه د امام الانبیاء. ګوره هر پیغمبر وو، هر پیغمبر لرب العالمین د نبوت لیبل ورکړو، د نبوت لیبل، او زمون پیغمبر لای د ختم نبوت لیبل ورکو. ها پیغمبران ته پیغمبر ته پیغمبر ته پیغمبر، امام الانبیاء ته وای ته ختم الرسل، پتا به د انبیاء سلسله ختم کړل، مہر می اولګو پتا د انبیاء سلسله ختم شو. نو هر پیغمبر له الله د نبوت تاج ور کړو او امام الانبیاء رب العالمین د ختم نبوت تاج ور کړو. مینه وکي خود پیغمبر سره وکي. ښا د دوالو جهانو سردار روانو د اوخ په نظر ولګي، د اوخ چې نبی علیہ السلام ولید اوخ را منډې کړي، سر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو کې خود او د سترګونه اوخ کې شوروش، سر خپو کې پروت دی. نبی علیہ السلام ولدي سیدا سټ ګری وی د دې اوخ مالک راوړ، مالک راغې د دوالو جهانو سردار ورته وی دا اوخ جاړي دې ما ته شکایت کوي، دی اوخ ما ته نن شکایتو کو د باندې ته بوج پورا راوړي او حق ولا پورا نه ورکوي، د ما ته شکایتو کو د سره بادا خو دینه په ظلم نه کوي. ښه دی اوخ ما ته شکایت، زناورو بخپل شکایت د امام الانبیاء سره درج کو. صحابي راغې وی اوخ می سرکشه شوی دی نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام وی کم ځای دی؟ وی دی باغ کې دننه دی. وی زه ورځم. وی نه د الله حبیبه اوخ چې سرکشي شي خو ډېر روانیک. نبی علیہ السلام ورته بس تما پریدا کړ، دا اوخ ما پیژني، بس تما پریدا. چې د دواړو جهادو سردار وردند شو، د اوخ په نظر ولګید، اوخ ایک دم را منډې کړې او سر د امام الانبیاء په سر کې. نبی علیہ السلام مالک راغو خو راشه چې سو پوری دا اوخ ژوندې کنه دی به بیا سرکشه کیږي نه. د زه ولیدلم، د سره زما مکالمه وشول او د زه وپېژندلم. مال راغی چې کله امام الانبیاء د دنیا نه لاړ، یو اوخه وه، هغه اوخې محسوس کړله چې زما شه سوار د دنیا نه لاړ. پویدله چې په ما به چا سورلي کول، هغه لاړ د دنیا نه. په دې ملا خو زه بل څوک سورلی ته پرېږدم نه، په دې خو به امام الانبیاء سورلي کړې ده. هغه اوخه را روانه شوله او په جنت البقیع مقبره کې د امام الانبیاء روضې ته مخامخ کېناستله او د نبی علیہ السلام روضې ته ګوري او ناسته. صحابه اوبه راوړي نه څښي، ګیا راوړي نه خوري، نه خوراک کوي نه څښاک کوي. هغه اوخه په هغه ځای ناسته وه او د امام الانبیاء روضې ته به مخامخ کتل. په هغه ځای هغه اوخه مړه شوله، خو د امام الانبیاء د احد غر ته داسې ودرېده، وی دا د احد غر ما سره مینه کوي او زه د سره مینه کوم. دا د احد غر ما سره مینه کوي، زما په مینا د احد غر چې دی هغه پوهیږي. د احد غر د امام الانبیاء مینه پیژندلې وه. مونږ وایو خدایا مونږ مدینې منورې ته بوځه، مونږ به د احد غر ته خیر دی وګورو، د الله احد غر ته به نیغ نیغ وګورو، د احد د غر سلام به وکړو چې دا هغه غر دی چې ما پیغمبر سره مینه کوله او نن ور سره امتیان مینه نه کوي. د احد غر ور سره مینه کوله. ما ته امتیان وایي مونږ مینه کوو، ځواب نه کوئ. د احد غر مینه کړې وه خو تا نه ده کړې. د کجوري مونډ مینه کړې ده چې نبی علیہ السلام په منبر کېناستو، د کجوري هغې ونې هغې مونډ ته به امام الانبیاء ډډه وخله چې خطبه به یې ویله. نو چې منبر تیار شو، په منبر کېناست، داسې جړا راتله لکه ماشوم چې جاړي. صحابه حیران شول. نبی علیہ السلام ورغې، هغه مونډ ځان پورې داسې را نږدې کوي، سینې پورې جوختوي، هله یې جړا غلي کېږي.
او نن امتیان نه پیژني نبی اخر الزمان امتیان وای پیژنې وای مونږه پیژنو زوام نه پیژنې ځوانانو نه پیژنې تاسو وای پیژنو زوام نه پیژنې ما سره دلیل لې چې د جمعې په ورځ مونږ شي فرض دا ټول نوجوانان د جمعات نو وزي او سنت پریدي د جمعې په ورځ دا سنت د چا دي دا سنت د چا دي په حوض کوثر به ورځي کنه دا ځوانانو دا تمام شتا چې حوض کوثر حق دی او زب ورزما او نبی اخر الزمان به یمال به د حوض کوثر یو ګوټ راکې ته په حوض کوثر څنګه ورځي چې تا په جون کې د جمعې سنت نه کړ ته به د امام الانبیاء مخې ته ځي څنګه ته به د محبت دعوه کوي څنګه ته به څنګه د محبت دعوه کوي ته به الته سوړي غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه بچی ته وای بچیا که الله نصیب کړی نو دواړه به په حوض کوثر میلاویږو د امام الانبیاء هلته به یو ځای کېږو ښه بچیا بچی بیمارو ډاکټرانو چوټي کو وې دی وفات کېږي د وخت کم دی بس د علاج نه کېږي غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه بچی راوست دی کې کور کې چاغک غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه ته غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه بار ته وڅړی ته وی خیر دی هغه وی خیر نه دی زمونږ علاقې ته قادیانان رالل پیغام راوړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عزت حمله کوي په ختم نبوت حمله کوي غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه ورته وی ای دې چرالم ته ودرېږه کور ته ورغی بیبي ته وی مالا کپڑے برابر د زما بچی ورته وی بابا زستا کور کې میلمه یم ډاکټرانو تا ته ویل یا به مې ورځي یا به مې دوی بابا صبر وکا چې زما روح اوزي زه وفات شم بابا نو بیا به لاړ شي زما یو ورځ ودی ستا سره دی کور کې ما ته صبر وکا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه راوګرځېدو بچی ته وی بچیا زه صبر نشم کول زلالم د عقیده ختم نبوت دفالا او بچیا که الله نصیب کړی نو دواړه به د امام الانبیاء مخې ته په حوض کوثر میلاویږو انشاءالله مینه دې ته وایي ښه مینه دې ته وایي بچی وی بابا ما ته صبر وکا بابا وی په حوض کوثر به میلاویږو او ته سنت نه کوي ته به په حوض کوثر څنګه میلاویږي خلق به سوړي خلق به مینی وړي ته به سوړي بچو الکانو غازی علم الدین ځان تر آیات کې ښه عالم نه دی قاری نه دی حافظ نه دی یو عام نوجوان دی خو لکه د امام الانبیاء سره مینه وه نن چې موږ د اولیاء لیست وګورو په سر یې لیکلي غازی علم الدین شهید رحمت الله علیه دا ستاسو بشان یو نوجوان الک خو چې ګستاخی برداشت نکړله او سړی نه سر قلم کو چې کله دی جیل شو او پانسی په وورول شوله نو د پسې یو خط راوړو غازی علم الدین رحمت الله علیه ته وی په دې خط دستخط وکا د پانسی نه بچ کیږي غازی علم الدین رحمت الله علیه ورته وی سی په کلی کلمات خو وخایا کنه هغه کې لیکلی د طرف نه چې ما کله د پیغمبر د ګستاخ وجو نو په دغه ټیم کې زما عقل نو برابر زه لیونی شوم په دغه ټیم کې ټیک نو ما لیونی وم نو تا به معاف شي او د 500 نه به بچ غازی علم الدین رحمت الله علیه ورته را دی خو کې چې لیکلو کم ته سوای چې دسی لیکل دی ته دسخط وکا راکا زه دسی لیکل کوم چې ټول عمر ما په لیونتوب کې تیر کړی دی خو چې کله مې دا ګستاخ وجو په دغه ټیم کې مې عقل برابر و بس دقه به یو د عقل کار کوي دا عالم نو دا قاری نو دا حافظ نو دا د علماو د کورنۍ نو ځوانانو دا ستاسو په شان یو ځوان وی راکه چې لیکل وکم زه چې به په کم ساعت د الله نه جنت غواړم ته مې د هغې نه خلاصوي زه خو په دغې پو نیمه ګنټه د الله نه جنت غواړم چې د پیغمبر یو ګستاخ مې ځمکې مخ مې ته وزګار کړی دی په دغې زه د الله نه جنت غواړم
تمه دا جنت نخلاصي وینا دسی نشم کوله چې کله د مرګ د 500 وخت نږدې شو هغه نه لګ مخ کې اونودګي پی راغلی د اوده دی بیا را پاسې دو خان دی ای تپوس کې عجیبه خبره ته خان دی وی خان د مزکه چې اوده شم نو خوب می ولیدو امام الانبیاء می خوب کې ولید نبی کریم صلی الله علیه ما ته لاسونه نیولې دي وی غازی علم الدین کله برازي زما خواله کله برازي خلق پتمه دی خلق بسوړي مونږ بسوړو مونږ بس پیش کو خلق بسوړي غازی علم الدین بزان سره یو سبق وړي یو سبق چې مونږ بسوړو نو غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه ته بچي وي بابا چې زه وفات شم بیا بلاړ شوی نه بچی ملاقات په حوض کوثر کو زلاړ چې پلار راوتو نو بچی ته شاک بیا واپس بچی ته نه ګوري وي اسنه ک بچی ته وګورم او د بچی مینه د پیغمبر په مینه باندې غالب نشي تا د زوم راځه دی روډ ته واته غواړي نه نه خیر زبر سره شاته در رواني مخوله گدي سي ډیر می پکې مراوله ولی ک گرفتار می ک او د عقیده ختم نبوت مسله به یو گرفتاری خو معمولی خبره ده دام اٹل فیصله ده دام په هوش سره فیصله ده دام په سمجھ فیصله ده که د پیغمبر د عقیده ختم نبوت د دفاع جنگی او د دفاع مسئله مونږ علما پکې په اول نمبر ولاړو گرفتاری نه په اسانه په رضا کو د پیغمبر عزت بھی بچ کیږي قسم په الله چې دا روح ته نسل پیری قربان گرفتاری څه خبره د پیغمبر د دفاع او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عزت په جنگ کدی لاسته اتکړې ورواچی شل پیری دی ورواچی زه د هغې مشرانو بچیو مونږه چې به ولدی لاسته اتکړې ورواچوله هغه به ورته وي هغه د قرآن پروت دی رواله چې تا ته سبق وښیم رواله چې تا ته سبق ابه ولدی لاسته اتکړې ورچوله تا د به وي قال النبي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اب اتکړې ورچوله د به حدیث اب اتکړې ورچ ځکه خو چې عطاالله شاه بخاري جیل که انگریزانو عطاالله شاه بخاری رحمت الله علیه بس صحیح شو زه بناسي وی زه لږ تلاوت کو الله اکبر چاته تپوس کو وی عطاالله شاه ژوند دې څنګه تیر شو وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې نیم په ریل کې او نیم په جیل کې ښه نیم عمر مې وی جیلونو خوړو نیم مې ریلونو خوړو ښه یا سفر کو چې کوزیګم جو عطاالله شاه گرفتار کړي وی نیم په ریل کې تیر شو نیم په جیل کې تیر شو الله اکبر چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کو انګریز پسې راغې شی ولا وډه بولا وی عطاالله شاه بس کا بس 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 وی ولی وی عطاالله شاه بس کا نور قرآن مل ولا پما کې نور د جړه طاقت ختم شو طاقت نور جړلې نشم بس کا نور قرآن مل ولا دسی علماء خوا د انګریز په منس کې به د قرآن تلاوت شروع یو شپې تقریر کو چې تقریر شروع کو نو باران راغی دسی خوشی ځای کې تقریر نو باران راغی نو دسی بر اسمان ته وکتل هی بارانا یا تو ورېږه یا به عطاالله شاه ورېږي وی دواړه نه ورېږو ښه موږ هم تقریرونه کوو په پوس بالغ کې به کینو ځان ته به شاته 2 بالغتونه کیدو د لاندې به 3 کیدو تقریر کو تقریر د عطاالله شاه بخاری تقریر وخا وی باران یا تو ورېږه یا به زه ورېږم که ستا ضرورت خو زه غلی کېږم او که د عطاالله شاه د ورېدو ضرورت نو خو ته ودرېږه چې داسې کته وکتل باران एकदम ودرېده او ماسخوتنې تقریر شروع کړی دی او د سبا پورې تقریر کړی دی ها د عقیده ختم نبوت جنگ د دغې خلقو کارو چې وتو د کوره عطاالله غلام غوث هزاروي رحمت نو بچی ته په شا نه ګوري بچی رانیخ شو خپل بابا ګوري که نه بابا مې د کوره وځي نو خپل پلار ته ګوري کتابونو لیکلی دي بچی چې د پلار ملاقات کړی دی نو د شاه د طرف نه کړی دی غلام غوث هزاروي چې یو پیره بچی ته شا کړی د بیا داسې نه دي کتلي وي اسې نه کو وګورم
علماء د دې حدیث مصداق لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده. دا غلام غوث هزاروی وخا بچی وی زو وفات کېږم ما ته ورځ صبر وکا نه بچیا ملاقات په حوض کوثر کو استاد د مینې باندې د پیغمبر مینه ډیره اوچته د بچیا ته کور کې نو زلاړ بس بابا د کور ووت چې لږ مخې ته لاړ بچی وفات شو. چا ورته وی حضرت بچی وفات شو جنازه یې وکړئ. وی زما د بچی جنازه فرض کفایه ده او د عقیده ختم نبوت دفاع کول فرض عین دی. وی زلاړم بابا مشرا کشرا ځوانه تکړه شه زه دې مخې ته ولاړم ښه شاته دې نه یم ولاړ که د عقیده ختم نبوت مسله رالاله زما دروازه ټکوئ د شپې ټکوه په 2 بجې ټکوه په 3 ټکوه او که د وینې ضرورت راغی زما دروازه ټکوه ښه که د جان ضرورت راغی نو زمونږ د علماو دروازو له راځه ښه د جانونو قرباني به مونږ ورکو ته صرف دروازه ټکوه. چې ورغې نو چې سړی داسې په عقیدت تللی چې د بچي جنازه یې پرېښې ورشي نو دته دشمن برابرېدی شي. هغوی بړه کې مړه یو اخلاص وړو بس خدای دې زمونږ اخلاص نصیب کړي. به زه چې دې ځای نه روانېږم زه هم زما پلان کې ځای کې دی څنګه به کوس ښکاره کومه څنګه به زما شاباش ما ته میلاویږي. الله اکبر. هغې به یو اخلاص چې دی به دا عقیده زما سره څنګه مني دی به محمدي څنګه جوړېږي زه په دې نیت زما چې دی محمدي جوړ شي. نو چې لاړ هلته میدان فتح وکړو 3 ورځې پس کور ته راغی. چې کور ته رادنده شو بیبي ورته وایي چې کله دې د بچي د زنکدن ټیم راغی نو بچي دې یو خوا دې خوا کتل مای بچیا څه سی کوي وی زه خپل بابا سیکو زما د زنکدن ټیم دی ما ته د خپل بابا د سوري ضرورت دی زه کور کې خپل بابا ګورم او بابا د عقیده ختم نبوت دی پاله تللی دی دی بم په حوض کوثر پیش کیږي او ته د جمعې سنت پرېږدي او د جومات نه وځي ښه دا پته به هلته لګي که خیر هلته به یو ځای کېږو انشاءالله دا سنت دې ماله نه دي کړي ښه دا دې ماله نه کول ښه ما تا ته جولۍ خوره کړې وه چې دا د امام الانبیا سنت دي دا مه پرېږده رورې دا مه پرېږده دا به زور درکې ګورئ بیا به خپئ دا زما نه و ښه دا د امام الانبیا سنت نوې چې ستا بچی وفات کېده ته یې سیکړې وایي نه منتلې نو ما ته یې وې چې کله مې بابا راشي نو زه خو به نه یم مقبره کې به یم بابا ته به ووایي چې السلام علیک بچي دې پته سلام وي ښه زما بابا ته به زما یو سلام ووایي ښه چې بچي سیکړې خو بابا یې ونه لیدو او بابا السلام علیک بیبي چې ورته څنګه ده ووي چې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه روان شو د خپل بچي قبر له لاړ چې قبر لاړ په قبر باندې ودرېدو او قبر خواته دعا وکړله وی یا الله که زما دا تلل دې قبول کړي الله نو زما د بچي نه عذاب قبر لرکې خدای کور ته راغی وده شو سوانحو کې لیکلي وي د شپې مې خوب ولیده ما ته بچی وی بابا ستا تلل دې مبارک کی بس ستا تلل الله قبول کړي دي اغا د عقیده ختم نبوت اغا تک دی الله قبول کړي دي او بابا د اغي په وجه الله زه د عذاب قبر نه محفوظ کړم بابا دا ایمان دی ایمان دا بسان سره وړو ښه چې رړه کې دا مینه نه وه که نه دا مینه به کلکه وړی کلکه ښه کلکه به دا مینه وړه غواړي ګورئ داسې په نیمګړو مینو کار نه کېږي کلکه مینه صحابه وړې وه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه سره یو انګریز جج خبرې کولې وی حضرت دا نبوت څنګه سیز دی وی دا ښه سیز دی وی ښه سیز خلک عام کوي که نه وی چې وی دا نبوت عام کو نو ښه به نه وی څنګه وی چې هر کلي کې پیغمبر شي خلقو ته به هم اسانه شي نو شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وی د سلو دا لوټ چې دی د سلو دا اوس ته 5000 دی هغې وخت کې د سلو وی دا څنګه سیز دی وی ښه سیز دی وی دا چې عام کو نو ښه به نه وی څنګه به عام کو وی هر کلي کې به یوه فیکټري کولو کو د سلو لوټونه به جوړوي د هر چا سره به جیب ډکي هغه ورته وی نه که نه دا نشي جوړولی وی ولې وی د سلو لوټ جوړولو اختیار د سټیټ بینک سره دی دا ما تا نشي جوړولی وی که ما تا جوړ کو نو څه به
وې دې ته به نقلي لوټ وایو، جعلي لوټ چې د سټیټ بینک د اجازت نه بغیر جوړ شي. نو د جعلي لوټ سره خلک څه کوي؟ وی هغه خلک سیزي. نو شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وایي د نبوت اختیار د رب العالمین سره دی چې الله ورته پیغمبر نه ویلې او الله په مهر نه لګولې او دې ځان ته پیغمبر وی نو دا به جعلي پیغمبري. نو څنګه چې جعلي لوټ سیزو نو دسی به جعلي پیغمبروم سیزل غواړي. ښا دا به علماء به دسی جوابونه ورکول. یو راغې زمونږ د دیوبند عالم ته یو انګریز وی تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. وی زه خو اسمان ته ختلی و مراکوش شوم، عیسی علیه السلام خو هلته ما ونه لیدو. وی ته کله ختلی وي؟ مطلب هغه ورته وی چې یو 3 ورځې مې وشوې چې راکوش شوم. دی عالم ورته وی ته چې راکوش وي نو زه وختم ستا نه پس یو 2 ورځې مخکې. وی چې وختم هلته عیسی علیه السلام ناسو، ملاقات وشو، خبرې ترې وشوې، جوړ تازه وشو. وی ما ته وی چې ستا نه مخکې یو ړون راختلی او دلته ښه ګرځېدو، زه یې ونه لیدم واپس کوز شو. وی ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي، تاسو عیسی علیه السلام نشئ لیدلی. ښه چې قرآن وایي چې ژوندی دی نو کو دا سترګې نه خو د حقیقت سترګې وایي ژوندی دی. وی ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي. ښه علماو داسې په مقبر محل باندې جواب کړی دی. علماو ته دعا کوئ. ښه دا ستاسو نه په صف اول کې ولاړ دي، دا د دین سرحدات ساتي چې منځ کوئ. علماو ته دعا کوئ. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله جیل کو، حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورسره په جیل کې دی، ورسره جیل کې چې کله هغه جیل کو وی چې ما نه به دا شیخ الهند رحمت الله علیه بووستونو چې را به اوس د ده به رنګ بدل شوی و. ما ورته یو ورځ وی حضرت ستا دا رنګ بدل شي تا چې ما نه بوځي. وی ما ته وی چې حسین احمده دا ما چې تا نه بوځي که نه تا ته د سوي غوښې بوی راځي؟ ما وی آو. ما ته وی چې دا زما راز دی، په ژوندانه به یې چا ته نه ښکاره کوي. دا چې تا ما نه بوځي، ما تا نه بوځي نو ما له په بجلۍ ریمانټونه راکوي، نو تا باندې چې د سوي غوښې بون لګي دا د شیخ الهند د غوښې بوی دی. دا د شیخ الهند د غوښې بوی دی. ښه موسی وجودونه قبر ته وړي دي دی علماو، موسی زخمونه یې وړي دي. خو د عقیده ختم نبوت دفاع کړې ده، حفاظت یې کړې دی. انشاءالله ځوانانو تاسو ته واما، نوجوانانو الکانو تاسو ته واما، ټول به دا سبق د ځان سره یاد ساتئ انشاءالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زه به نه یما د یو طرفه به حملې شروع شي، د بل طرف په نبوت په حملې کېږي. خو زما امت ته ووایې قال النبی صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ز اخیره پیغمبرم، ما نه پس بل پیغمبر نشتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. کما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبرو. دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ ایمان دی. انشاءالله ټول به په دې عقیده باندې ټینګ ولاړ یو انشاءالله. ځوانانو دا زمونږ عقیده ده. الله ته حاضر شه، ته ناظر الله چې مونږ د امام الانبیا سره مینه ده. مونږ په عقیده ختم نبوت باندې را جمع شوي یو. کریم الله مونږ ټولو له د دې مینې په سیله کې د امام الانبیا د نازبین لاس د حوض کوثر اوبه راکړه. کریم الله د دې دا ناسته دا حاضري د ټولو قبوله که الله. دا زمونږ لاسونه نه دي، دا زمونږ دړه آواز دی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ما نه پس په بل پیغمبر ناراضی. قادیانه کافر وہ کافر دے او کافر با وی. قادیانه کافر ہے، کافر تھا، کافر رہے گا. کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا.
دا زمون عقیده دا په جماعت کې دا په روډ دا په عدالت کې دا د ټولي دنیا د ججانو مخې ته دا ان شاء الله حق په دې عقیده مرګي په سل پیری قربان رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او زما ببو کې مخې ته یو پروګرام دی بل هر هفته کې وي د ختم نبوت په موضوع باندې هفتوار بیانونه کیږي هر هفته باندې تاسو ټول ته جمعې په شپه باندې تاسو ټول ته درخواست چاغي کې شریکيږئ ټیم پټه ماغي کې حاضری کوي چې د دې عقیدې نه خبر شي ان شاء الله ٹھیک تا واخر دعوانا ان الحمد